تاسو په دې سواد کې ولیدو د اپریشن برنامه باندې د سواد د خلکو سره څه چلونه نسوه په یو روډ په یو سر کې به طالب وو د بل سر کې به د فوجانو یو چیک پوسټ وو پر یو باندې به هم مرګ وو بېعزتۍ به وې شکنځاوې به وې پر بل باندې به هم مرګ وو بېعزتۍ به وې شکنځاوې به وې عزیزانو په دې اپریشن کې د سوات خلک د ټوپک په زور د سوات ځای وایستو و دې ته مجبور کړو چې دوی به په کیمپونو کې ژوند تري آی ډي پي کیمپونو کې و دې ته مجبور کړو چې دوی به د خپل وطن کډه کېږي پردي وطن کې به ژوند کوي دلته په لکونو کورونه برباد کړو دلته تجارتي مراکز برباد کړل دلته د خلکو سره هغه چمونه وکړو چې په اومه ژبه ناروا چمونه دي هغه چلونه ورسره وکړو چې په انسانیت کې د یو قام سره نه دي سوي بیا دغسې ډرامه په 2014 کې د APS ډرامه چې وکړه د پښتانه بچیان چې د دغه ترهګرو په لاس باندې شهیدان کړل بیا پر هغه باندې راپورته سو بیا یې په سوات باندې تېری وکړي په فاټا باندې هغه فاټا چې هغه د وطن او د خپل لقام دپاره د فرنګي سره په سلونو جنګونه کړي دي په هغه فاټا کې بیا فوجي اپریشنونه شروع کړو هلته ټینکونه راویستو هلته جټ راویستی هلته د پښتانه پر کور باندې حملې وکړې خبره دا کوله چې موږ به دلته د دهشتګردۍ خلاف اپریشن کو تا خو اپریشن د پښتانه خلاف وکړئ تا خو د پښتانه کورونه ړنګ کړل تا خو د کاروبارونه ړنګ کړل تا په زرګونو پښتانه دا د لاپته کړل دا د ورک کړل دا د اغوا کړل او دا د راواخیستل د دې چې داسې دغه سره د انجامو سره د مخامخ کړل چې موږ یې بیانولی هم نسو هغه دهشتګردان چې تا به ویلې زه د دوی خلاف لګیا یم اپریشن کومه هغه دهشتګردانو ته تا لاره ورکړه ستا په نګراني کې تا به محفوظو مقاماتو ته دا دهشتګردان ولږل تا محفوظه کړل نن یې تاسو وناستئ نن بیا د ضیاءالحق هغه پیداوار د کرنل امام هغه شاګردان او د پرویز مشرف هغه ایروګان نن بیا په سوات کې ښکاره سوي دي نن بیا په بونیر کې ښکاره سوي دي نن په تیر کې ښکاره سوي دي نن هغه زموږ د فاټا د قبایلو سیمه چې ده نن بیا یې هلته سرونه راپورته کړي دي